چې په کوم حیوان باندې وضحیه کول افضل دی او غوره دی نو د دې په باره کې اول د سی وایا چې په ګډ باندې وضحیه کول د ټولو نه افضل دی. یو وجه خدا ده چې دا وضحیه د اصل کې د اسماعیل علیه السلام او قربانی پیش کولو د هغه په عوض کې الله تعالی د جنت نه ګډ راولېګا. نو د اسماعیل علیه السلام په عوض کې الله تعالی چې را لېګل دا غوړه شی را لېګل دی. نو دا وخت نه به دا وضحیه روانه شوه د شریعت کې الله تعالی مونږ ته روا کړی ده. نو یو په ګډ باندې قربانی کول دغه وجه افضل دي. دویمه دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه عادتاً او غالباً په خپل عمر کې بچیدان هغه بکبشین یا بکبشین د سټی کې دي چې هغه په ګډ باندې وضحیه کوله. نو په ګډ باندې وضحیه کول په ټولو کې افضل دي. درې موجوده ده چې صحیح حدیث کې دا سره راغلي دي چې یو غټ کور دی او د دې کور نه یو ګډ حلال شي نو تجزئ عن اهل بیته. نبی صلی الله علیه وسلم چې دا یو ګډ د ټول کور نه کافی کیږي. دې د وجنا په ګډ باندې قربانی د نورو په نسبت باندې افضل ده. دویمه مرتبه کې به په خوانو باندې قربانی افضل ده. په خوانو باندې ځکه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله صلح د حدیبیه شوې ده نبی صلی الله علیه وسلم په کې خوان حلال کړی دي. نو په خوانو باندې چې دا نه په دویم نمبر کې وضحیه غوړه ده. او دریم نمبر کې د عام مال دی، غیان دی، واګان دی او میخي او سنداګان په دې باندې به کې دي. بل مسله پکې دا ده چې په حیوان کې څوک څه شریکې دلې شي. نو عقل خو چې د انسان وسکیږي په یو کس وخه ملاله ولې شي، په یو کس باندې واغې ملاله ولې شي، په یو کس باندې څلور پنځه حیوان ملاله ولې شي وسی کیږي. خو د شرکت خبره ده چې په غواغوي دغه مال کې وکسانو پورې شرکت پکې جایز دی چې وکسان پکې شریک شي. او په اوخانو کې صحیح حدیث د مسلم کې راغلی دی چې 10 کسان پکې شریک کېدل شي اوخانو کې. او په ګډه او دغه کې چې دی هغه د یو کس د طرف نه یا د ټول کور د طرف نه کیږي، خو پای کې به د شرکت او د تجزیه مسله به شریعت نه دی ویلې.